السلام علیکم ملګرو. د انډیا نه میچ بایللو نه پس د پاکستان کرکټ ټیم کې ډېرې غټې جګړې شوې دي. بابر اعظم سره کلاړیانو له خبرې کړې چې ستاسو پرفارمنس خراب او ایوله جوابونه ورکړي دي. کم کلاړیان دي او کم کلاړیان به راتلونکي میچ کې ډراپ کیږي. د کومو کلاړیانو پرفارمنس خراب دی، حارث رؤف، نسیم شاه خو انجرډ دي، د هغوی په ځای کم بالران راغوستل شوي دي. پاکستان بیټینګ کې هم ډېر غټ چینجز کولو والا دی. ټول نه پهله خو راځو چې کم کلاړیانو جګړې کړي دي په هغې باندې خبره کوو. څنګه چې میچ ختم شو، د میچ ختمېدو نه پس ټیم یو میټینګ کوي که میچ وګټي او که بایلي ټیم یو وړوکی غونډه میټینګ کیږي. په هغه میټینګ کې راتلونکي میچ دپاره پلانینګ کیږي، یا که چې کم میچ بایلي په هغې باندې خبره کیږي چې دې کې زموږ مسټیک راتلونکي میچ کې به موږ دغه مسټیک وباسو. دغه میټینګ کې کوچز هم ټول ناست دي، کیپټن هم یو ټول کلاړیان ورسره هم ناست دي. نو دغه میچ د انډیا میچ ختمېدو نه پس چې کم میټینګ شوی دی، په دغه میټینګ کې ډېرې غټې جګړې شوي دي. په هغې باندې خبره کوو چې میچ نه پس ټیم میټینګ کې بابر اعظم سره کلاړیانو ته خپلې غلطیانې وښولې. سپیشل فخر زمان له وویل چې ستا پرفارمنس ډېر زیات خراب دی، چونکې تا له موږ ډېر زیات چانسز درک، خو ستا پرفارمنس کې امپروومنټ نه دی راغلی. او د ستا په پرفارمنس باندې بابر اعظم ولوي چې زه ور زموږ چې کم کوچز دي ای ډیر زیات پریشانه دي. بیا شاداب خان ته وی چونکې فخر زمان خو له داسې جواب ورنکړو، خو شاداب خان ته وی چې زموږ ته مین سپینر بالر او تا ډیر زیات سکور ورکړو. او هلته ته کلدیپ له وګوره، کلدیپ یادو چې که د انډیا کم بالر دی هغه راغی، هغه زموږ 15 وکټې وایستې، او ته زموږ مین بالر یې، تا موږ له یو وکټ هم وایي نشته، او 10 نه زیات رنز دې هم ورکړي دي. زموږ تا نه وایي ډېر زیات امیدونه و، خو تاړو هغه رنګ پرفارمنس ورنکړو. نو شاداب ورله په دې خبره ډېر زیات غوسه شو. بابر اعظم ته وی چې یوازې زه خو نیم ډبېدلی، ما سره نور بالر هم سکور ورکړی دی. او که چېرې ته ما کلدیپ سره کمپیر کې، نو کلدیپ چې څه ټایم بالینګ ته راغی هغه وخت زموږ 4 کلاړیان اوټ وو. هغه وخت کې سچویشن بدل و، او چې څه ټایم ما بالینګ کولو نو هغه ټایم کې د انډیا 2 کلاړیان اوټ وو، چونکې ما روهت شرما له هم بالینګ کړی. لومبني سپیل کې روهت شرما تقریبا 100 رنز ایستلي وو، په دویمه اوور کې هم 102 ور 32 لومبني ورونه 2 ورونه د شاداب خراب تللي، 2 ور 32 ورکړي. نو هغې روهت شرما له کړي، شوبمن ګیل زما خیال اوټ وو. هغې نه پس وایي ما چې بالینګ کړی دی، نو ما KL راهول ته کړی دی او ویرات کوهلي له کړی دی، او کلدیپ چې کم دی هغه زموږ میډل اډر ته او ټیلنډر له بال کړی دی. نو ته د میچ سچویشن نه مو ګوره او حالاتو له مو ګوره. نو شاداب خان ولدا جواب ورکړی، یو بل سره ګرم شوي هم دي. فخر زمان خو ولا په خوله څه جواب نه دی ورکړی، خو د بابر اعظم په خبرو باندې د فخر زمان چې کوم باډي لینګویج و هغه داسې لږ چینجز پکې راغه. بیا د خپلو کې هم دا خبرې کولې، کوچز چې کوم هغوی هم ناست وو، بیا کوچز راپاسېده. بابر اعظم یې لږ کول کو. بابر اعظم ته وي دا خو کرکټ ته دی کې خو به راځي، څوک په پرفارمنس خراب کوي، څوک په غلط کوي، یو بل سره ګرمېدل نه دي پکار. راتلونکي ورلډ کپ ته، ایشیا کپ کې اوس لا هم مونږ سټیل الایو یو، زموږ لا اوس هم چانس شته دی. نو د جګړو ضرورت نشته دی. خو شاداب خان چې کوم دی هغه هم یو سینیر کلاړی دی، فخر زمان هم سینیر کلاړی دی، بابر اعظم هم سینیر کلاړی دی. نو دغه میټینګ کې دغه بحث شوی دی چې ما ستاسو وړاندې کو. اوس را روان میچ دپاره چې کم کلاړیان چینجز کیږي به، نو زمان خان یې راغوستی د راتلونکي میچ دپاره. زمان خان ښه بالینګ کوي، لاهور قلندر والا بالر، او ورسره شاهنواز دانی راغوستی دی. شاهنواز دانی او زمان خان خو ځکه راغوستی دي چې حارث رؤف او نسیم شاه انجرډ دی. نو راتلونکي میچ کې نسیم شاه خو چانسز پته نه لګي، خو راتلونکي میچ کې مشکل ده چې دغه 2 کلاړیان وي. نو دې په ځای شاهنواز دانی راغوستی دی او زمان خان راغوستی. وسیم جونیئر الریډي شته. نو وسیم جونیئر که چېرې حارث رؤف او نسیم شاه نه وي، نو بیا به وسیم جونیئر او زمان خان په ټیم کې وي. او که چېرې دې دواړو کې یو کس نیم فټنس مسله راځي، نو بیا به شاهنواز دانی انټر کیږي ټیم دپاره، پلینګ 11 دپاره. خو زیات چانسز د زمان خان او د وسیم جونیئر دی. بل په بیټینګ کې چې کوم غټ چینجز کېدو ولا دي، آغا سلمان به ډراپ کیږي راتلونکي میچ کې، او سعود شکیل به ان کیږي. فخر زمان کېدای شي چې په ریسټ باندې ولګي، فخر زمان له بل چانس ورنګي. فخر زمان په ځای کېدای شي عبدالله شفیق اوپننګ وکړي امام الحق سره. نو یو خدا چینج شو. او بل چینجز چې کوم وخت والګړي تاسو سره مو وی بالینګ چې کوم زموږ ډپارټمنټ د فاست بالینګ ډپارټمنټ هغې دپاره حارث رؤف او نسیم شاه په ځای محمد وسیم جونیئر او زمان خان چې کوم دی ای به انټر کیږي. بیټینګ کې دغه چانسز دي چې د سعود شکیل بعد آغا سلمان په ځای انټر کیږي. آغا سلمان چونکې داسې ښه پرفارمنس نه دی ورکړی، نو سعود شکیل به د آغا سلمان په ځای انټر کیږي، او فخر زمان په ځای به عبدالله شفیق اوپننګ دپاره. دا پریډکټډ ده، کنفارم لا خبره نه ده، خو پریډکټډ داسې ده چې فخر زمان په ریسټ باندې لیږي. نو دا معلوماتو تاسو سره مې شریکولو ډېره زیاته مننه. والسلام.